بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو، ګرانو اوریدونکو، پروګرام رابطه کې ستاسو ورور، ستاسو کشر، ستاسو بچی الف خان شیرپو د اف ام 93 ریډیو دلبر 400 نه ایخونیغه. ګرانو اوریدونکو، څنګه تاسو ته پته وي چې د نه ورځ تاسو ته په نه وي د سلورنه والا ټیک تر شپږو بجو پورې زموږ تاسو ساتوي ملګرتیا په مختلفو موضوعاتو باندې خبرې اترې کوو. نن پړومبنه شیبه کې چې موږ په کومه موضوع خبرې اترې کوو هغه د وزیر اعلی خیبر پښتونخوا کراچۍ ته ټور، هلته کې بیا جلسه او بیا چې په کومه بهانه تلو چې دلته د تپوسو شو چې ته کراچۍ ته څه دپاره ځې، نو وی زه به د پښتنو مسایل چې کوم دی هغه وزیر اعلی کراچۍ ته وړاندې کوم. وزیر اعلی سره ملاقات قدرې خوم ونه شو چې دغه ملاقات یې کړی وي، نو موږ به وایو چېرې واقعي کراچۍ کې هم د پښتنو د ټولو نه لوی ښار دی او دغه پښتنو مسلې ورته وړاندې شي، دا مې ډېره زبردسته خبره ده، خو هغه هم ونه شو. کوم ځای ته ځي داسې یو بیانیه وروړي چې هغه بیانیه ډېره زیاته افسوسناکه وي. دې وخت کې پښتونخوا د ترهګرۍ نه راګیره ده. د یو داسې بیان ورکړ چې دا ټول اورېدونکي دې ووري چې هغه وایي چې دهشتګردي چې کومه ده، دوی وایي چې د افغانستان نه کېږي، نو موږ ته دې ثبوت وښیي. اوس دوی له موږ ثبوت ته کوم ځای نه وروړو؟ ټوله دنیا و چې د افغانستان نه کېږي، افغانستان یې سرپرستي کوي. په استانبول کې مذاکرات شو، بار بار مذاکرات شو، مذاکرات ناکام شو، په دې باندې میډیا لګیا وه او زموږ دا وزیر اعلی چې کوم دی نو دا د دې نه خبر نه شو چې روان څه دي. بیا په تیرا کې اپریشن روان دی، هم د دوی په وینا د دوی په دستخطو باندې، خو دغه یو سلیکټ ځایونو کې چې کوم دی اپریشن روان دی، په دې باندې د تیرا د خلکو چې کوم خبرې راغلي دي نو هغوی دې ته ډېر زیات مطمئن دي چې دلته کې ټکانې دي. بیا پرون یو بل بیان راغی چې بانک کم کاروبار دی نو دا به د صوبایي حکومت په سرپرستۍ کې کېږي او د هغې باقاعده اجازت ورکړ. نو په دې هر څه باندې به خبرې اترې کوو. په صوبه کې نور حالات هم خراب دي، ګرانیم ده، بدامنیم نه، لاقانونیت هم دی، قتل و عارات هم دی. په دویمه شیبه کې په دې باندې هم خبرې اترې کوو. وړومبنی به په دغې باندې خبرې اترې کوو چې کراچۍ ته لاړه او پښتنو له یې څه پیدا وروړله او دغه شانتې لاهور ته لاړه. نو په دغه پروګرام کې زه یوازې نه یم، په دې کې زما سره نوموړی تجزیه نګار سینیر صحافي نصرت حسین توپان صاحب ملګرتیا کوي، ملاتړ کوي. زه د هغه ډېره زیاته مننه کوم چې دغه پروګرام له وخت ورکوي او د هغه په راتګ سره دغه پروګرام ښکلي وي. نو زه به د تیرا خلکو ته هم خواست کوم چې موږ په دغه پروګرام کې کال ځخلو، بالکل راشئ تاسو کال وکړئ، په دغه پروګرام کې خبرې وکړئ، د وزیر اعلی دغه بیان ته څنګه ګورئ چې یاره موږ له ثبوت راکړي چې یو دلته کې دهشتګردي شته دی او خو نشته دی. دې سره سره ګران اردوونکو چې موږ وګورو په پنجاب کې دې وخت کې نواز شریف کینسر هسپتال چې کوم دی نو هغه منصوبه مکمل شوه، افتتاح یې وشوه. جنا هسپتال هلته کې جوړ شو، هغه مو شوه. نواز شریف کارډیالوجي یو ډېر لوی هسپتال چې کوم دی موږ په دې خپله صوبه کې څه ولیدل. دا څه دغه پروګرام یې سره نصرت حسین توپان صاحب پروګرام کې افطار کلی دی. ډېره مننه الف خان بی ستاسو او د ریډیو دلبرو د ټول منیجمنټ. توپان صاحب دې وخت کې ایشو ده که نه، وزیر اعلی کراچۍ ته تلو، بیا کراچۍ کې جلسه وکړله او بیا چې کوم دی نو وړومبي 2 ورځې خدای سند حکومت ښه صفتونه کول او بیا په اخري ورځ چې کوم دی نو وایي یاره داسې چل دی واغسې چل دی. خو چونکې هغوی چې کوم اجازت ورکړو چې ته په ګراوډ کې جلسه کې، دوی په روډونو باندې خلکه رش یې جوړ کړ او ټرپ کې ډېره غټه مسله وکړه. څه نظر ساتئ دغه دورو ته څنګه ګورئ؟ زه خو ورته ټورونه وایم او تاسو ورته څه وایئ؟ الف خان وایي یو چې د پاکستان تاریخ وګورئ نو واخد دا یو سیاسي جماعت دی چې د دې ګورنمنټ هم جلسې کوي، لکه هغه که د دې نه مخکې ګنډاپورو یا موجوده وخت کې سهیل افریدي، لکه د حکومت کار جلسې نه دي، د حکومت کار دی که دی یو علاقې ته دی نو هلته به مطلب دا دی چې د یو ترقیاتي پیکې چې هغه ډسټرکټ لپاره مطلب دا دی په هیلث کې، ایجوکیشن کې وغیره مختلف ډپارټمنټ کې پراجیکټ دي، د هغې اعلانات کوي او په هغې کار شروع کوي. خو د بده مرغه خیبر پښتونخوا عوام چې کوم دي د تېر شوي 14 کالو نه داسې یو مسلې ته مخامخ دي، داسې یو سیاسي جماعت ته مخامخ دي چې هغوی صرف او صرف جلسو جلوسونو ته اهمیت ورکړی دی چې دا د پی ټي آی باني عمران خان دپاره هم نقصان دی، د پاکستان تحریک انصاف دپاره هم نقصان دی، ځکه چې که دې حکومت قوم ته ریلیف ورکړی او دا جلسې جلوسونه یې نه کول او
عوامو ته سهولیات ورکړي په مختلف ډپارټمنټ کې، نو عوام به مطمئن وو. نو د عوامو به په پی ټي آی اعتماد چې د دې نه زیات بحال و، د پی ټي آی لیډرشپ باندې به اعتماد د دې نه زیات بحال و. خو د دې نه مخکې ایوب خان به که ته سوچ وکړې نو پنجاب ته دی لاړو، د هغې د خیبر پښتونخوا عوامو ته څه پیدا وشوه. اوس دې مطلب دا دی د سند په دوره نو یو خو چیف ایگزیکټیو د هرې صوبې چې دا بلې صوبې ته ځي، نو دې به متعلقه د هغې کومې صوبې ته چې دې ځي نو د هغې صوبې حکومت ته به دې خپل شیډول ورکوي چې زما اسمبلی کې مطلب دا دی به د 2-3 خبرې کوم مقرره کړه، یا به د منسټرانو سره ملاوېږم، چیف منسټر سره ملاوېږم، یا زما د پارټۍ لیډرشپ دی هغوی سره ملاوېږم، یا د پارټۍ کارنر میټینګ دی، یا نور داسې اکټیویټي دي په هغې کې به زه شرکت کوم، هغه شیډول به ورکوي. که ستا خیال کېږي ایوب خان به دې چې مطلب دا دی کراچۍ ته ورسېده نو باقاعده د مورد علي شاه ګورنمنټ صوبایي وزیر سید غني باقاعده په ایرپورټ ده ته ویلکم ووې، ده ته د سند هغه روایتي ټوپۍ، هغه څادر شان هغه ګفټ هم باقاعده میلو شو. او د پی ټي آی د مرکزي قیادت نه والا تر د صوبایي قیادته پورې د پیپلز پارټۍ ډېرې مد ویلم شروع شو او په مسلم لیگ نون باندې تنقید شروع شو چې یاره بل اوس پنجاب ته تلي وو دا رویه وه، نن سند ته رالو دا رویه را، دا یو جمهوري حکومت دی. او دا خو ډېر زیات صفتونه د بلاول او د زرداري او د سند ګورنمنټ دا شروع شو. اختلافات بیا په جلسه راغی. ایوب خان به دغه د قاضي اعظم مزار چې کوم دی نو دا ټیک ته چې دا په سند کې دی، خو د دې سیکیورټي ایشو چې کومه ده یا دا دایره کار چې کوم دی نو دا د فیډرل ګورنمنټ سبجیکټ دی. دغلته که پیپلز پارټۍ یا ایم کیو ایم هم چې هغه د سند باشندگان دي، د پیپلز پارټۍ په سند کې حکومت دی، خو که پیپلز پارټي هم دغلته جلسه کوي نو اپروول یا د هغې منظوري چې کومه ده نو هغه د فیډرل ګورنمنټ نه اخلي، ځکه چې دغه د فیډرل ګورنمنټ سبجیکټ دی، وفاق سره تعلق ساتي. دوی ته صوبایي حکومت د مراد علي شاه حکومت په خپلو حدودو کې د جلسې اجازت ورکړی، خو ایوب خان به بنیادي خبرې ته چا هم نظر نه دی کړی. البته د پیپلز پارټۍ میر چې کوم دی نو مرتضی وهاب هغه طرف ته اشاره کړې وه، خو د پی ټي آی یو کس نه د هغې وضاحت وکړو، نه د هغې تردید وکړو، نه هغه له جواب ورکړو. هغه وی چې دا ګراوند ډکول ډېر ګران کار دی، د کم ګراوند چې دوی اپروول اخیستی وو نو دا ګراوند ډکول ډېر ګران کار دی. اره دوی موږ ته به یې ویلي موږ به ول خپل ورکران ورکړي وو، ویل تاپوسین دې وی چې موږ به ول خپل ورکران ورکړي وو، دغه ګراوند به ډک شوی و. د هغې په وجه دوی لاړل خلاف قانون سړکونو ته، بیا مطلب دا نو په هغې کې بیا د پولیسو او د دوی په منځ کې هم هغه آنک مچولي او پتره او ګرفتارۍ او دا مسلې هم رالې. خو بنیادي چې کومه خبره ده ایوب خان به دی به ووایي چې یاره په دې 2 دورو باندې خرچه سانه وشوه د خیبر پښتونخوا د عوامو، ځکه چې دا فنډ د خیبر پښتونخوا د عوامو دی. په دې فنډ به ته د خیبر پښتونخوا عوامو ته سهولیات ورکوې، مسایل به وله حل کوې، دا نه چې دا فنډ ته په جلسو جلوسونو باندې خرچ کوې. دا خو 13 سال نه دا یو ډرامه روانه ده چې د قام پیسې چې کوم دي دا په جلسو جلوسونو لګي. ایوب خان به که ته د دې خیبر پښتونخوا د وزیر اعلیګانو کردار وګورې د آغاز نه، که هغه دلته مطلب دا دی په دې 50-60 سال کې څانه وزیر اعلیګان راغلي دي، نو که د هغوی کردار ته وګورې که چېرته په فوجي ګورنمنټ کې فوجي ګورنر چې هغه سره به د چیف منسټر اختیارات وو هغه هم جلسې جلوسونه نه دي کړي. دغسې مطلب دا دی دا کوم وزیر اعلیګان چې موږ ولیدلو مهتاب عباسي، پیر صابر شاه، راجا جار سکندر زمان، ښه بیا مطلب دا دی زموږ د پښتنو نه چې کوم وزیر اعلیګان رالل چې په هغې کې آفتاب احمد خان شیرپو، په هغې کې اکرم خان دراني، په هغې کې امیر حیدر خان هوتي، داسې ډېر وزیر اعلیګان رالل. یو وزیر اعلی هم چې کوم دی نو نه د صوبو سیاسي دورې کړي دي،
نه په نورو صوبو کې جلسې کړي دي په خپلو صوبو کې جلسه په خپله صوبه کې جلسه کړې ده خو هغې ترقیاتي پروګرام جلسه کړې ده بلکې زه به دا ته ده ویم چې هغې ته ته جلسه ویلی هم نه شي هغې ته تقریب ویلی شي لکه حیدروتي مطلب دا دی چې به که چارسدې ته راته که ثوابۍ ته به راته مردان نوخار وغیره که رګ ډیایي خان بنو دغسې اکرم خان دراني دغسې افتاب احمد خان شیرپو بر ډېر زیات دي خو موږ به را درې یادو د دې نه مخکې نور هم داسې کړي دي که مهتاب عباسي و که هغه پیر صابر شاه و که هغه مطلب دا دی میرافضل خان و خدای دې وبخي داسې ډېرو نو یو وزیر اعلی هم سیاسي جلسه نه ده کړې سیاسي تقریب یې نه دی کړی حکومتي تقریب یې کړی دی او په هغې کې د هغه ډسټرکټ مسایل حل کړي دي په هغې کې د هغه ډسټرکټ نه چې ورته کومه صفاتنامه پیش شوې ده هغه صفاتنامه باندې عمل درآمد کړی او د هغې خلکو ته فیسیلیټي ورکړي مراعات یې ورکړي الف خان به ته خپلې ضلعې ته وګوره ستا ضلعې ته حیدروتي راغلی و ډک جیب راغلی م وایه نو په هغه پروګرام کې تا ته دلته د سپورټ کمپلیکس اعلان وشو په هغه پروګرام کې تا ته د جوډیشل کمپلیکس اعلان وشو په هغه پروګرام کې تا ته مطلب دا دی د هره جوړ ومن اینډ چلډرن هسپتال اعلان وشو موږ به پسې خاندله موږ وی دا دروغ وایي نو هغه خو خیر مطلب دا دی چې سیاسي پراپیګنډه او دغه څیزونه خو په بخوا خو په عملي شکل کې هغه رشته که نه نو خبره دا ده چې که الیمین ګنډاپورو یا سهیل افریدي دوی دا سیاست چې کوم دی دا یو طرف ته کړی او دا مطلب دا دی د پاکستان تحریک انصاف د دې صوبې دې وخت کې جنید اکبر صدر دی بالکل جلسي جلوسونه دی کوي دا عمران خان د رهایۍ دپاره د قانوني آئیني لیګل جنګ کوي که نور جلسي جلوسونه کوي دی هغې باندې قام ته هېڅ اعتراض نشته قام ته اعتراض صرف او صرف په دې دی چې په دې وخت کې که تو ګورو نو په غونډه خیبر پښتونخوا کې لا اینډ اډر صورتحال ډېر خراب دی غلاګانې شوکې ډاکې مرګونه بله دویمه خبره د مهنګایۍ صورتحال چې وګورئ ستا په دې صوبه کې وړه په فیسبک باندې په 1950 روپۍ دی خو عملي شکل کې هغه په 2900 روپۍ دی په دکانونو کې په 2900 روپۍ مې دا ذمهداري د چا ده دا د وزیر اعلی ده چې هغه د دې صوبې عوامو ته ارزان وړه ورکړي مطلب دا دی دې صوبې عوامو ته د امن دپاره اقدامات پورته کړي نو هغه مطلب دا دی بس کله پنجاب او کله کراچۍ لکه دا کار د اسد قیصر کوي دا د بیرسټر ګوهر کوي دا د جنید اکبر کوي ته مطلب دا دی چې حکومت ته چیف ایگزیکټیو یې د دې صوبې ته به پولیس ټیک کې ته به لوکل ګورنمنټ ټیک کې هیلث په ټیک کې ټول ډپارټمنټ په ټیک کې عوامو ته به فیسیلیټي ورکړي نو ایله مطلب دا د عمران خان په پاپولریټي کې به اضافه کیږي د پی ټی آی په پاپولریټي کې به اضافه کیږي نو دې خوا چې ګورې په پارټۍ کې دننه درې ګروپ لري د یو ګروپ یو موقف دی د بل ګروپ بل موقف دی د بل ګروپ بل موقف دی ته اول دې خبرې ته وګوره مطلب دا دی چې د تیره اپریشن باقاعده اجازت ورکړی شوی دی او دې خوا مطلب دا دی ته په جلسو جلوسونو کې چغې وایې چې همغه د عمران خان پالیسي ده چې ملیټري اپریشن به نه کېږي او بیا چې په میټینګ کې کېنو نو بیا مطلب دا دی چې ټارګېټډ اپریشن چې دا خو نو دې بالکل انټیلیجنس بیس باندې چې کوم اپریشن دی هغه اپریشن دی که نه نو قام ته یو خبره دننه په اجلاسونو کې بله خبره الف خان به دا داسې خبره نه وي باقاعده اجلاس کېږي 4 واړه چیف منسټران پکې موجود وي متعلقه فیډرل منسټران پکې موجود وي د سیکیورټي فورسز نمایندګي وي پکې پرایم منسټر هغه اجلاس چیر کوي نو ته په هغه اجلاس کې یو خبره او د تیرا الیکشن لپاره دغه دپاره اپریشن دپاره څه لایحه عمل جوړ کړی د تیرا اپریشن دپاره خو الف خان به یو کم خلک چې مطلب دا یو خو دا اپریشن ډېر ارزي وي زما په خیال زیات نه زیات تر 2 منت دپاره به وي دا اپریشن دومره وخت دا نه دي خو د دې صوبه کې خصوصا بیا په تیرا کې د اپریشن نو په تیرا کې د امن راوستو لپاره د حکومت ډېره لوی پیسه لګي دا ته ډرامه نه ده الف خان به زما د انفارمیشن مطابق کومه خبره چې مخې ته راغلې ده تقریبا 400 ارب روپۍ دي 400 ارب دا د دې خلکو لپاره دي کوم خلک چې یوه متطهره کېږي نقل مکاني به کوي دا د هغوی لپاره دي
د دغه نقل مکانه د خلکو لپاره د رهایش، د کانی پینی، د هیلث، د ایجوکیشن، دا ټول فیسیلیټي دا د ریاست ذمہ داری ده او دا به ورکوي، لکه براینام ذمہ داری نه ده، دا به په عملي شکل کې ورکوي. بیا به واپس مطلب دا دی چې په دغه تیرا کې امن راشي، دغلته چې دغه کم فتنة الحوارج دی، فتنة الهندوستان دی، د دغه خلکو خاتمه وشي، دا واصل جهنم شي او دغه هلته امن راشي. بل دی کې توبان صاحب که نه دهشتگردوں اور سہولتکاروں کا خاتمہ، جرائم پیش افغانی باشندوں کی افغانستان واپسی، اسمگلنگ اور منشیات فروش مافیاز کا خاتمہ، پرامن کا قیام اور ترقی و خوشحالی کا آغاز. علب خان بھائی دا منشیات را خبره چې تا وکړه دا په ډي جي آی پی آر په خپل پریس کانفرنس کې لکه نن سبا ټیرریسټو دپاره چې کوم دی دغه کم فتنة الحوارج او فتنة الهندوستان چې دي دا سمګلینګ او 2 نمبر ګاډي دا یو غټه ذریعه ده. د دغه سمګلینګ د دغه منشیاتو، چرسو، اپیمو پیسې چې کومې دي دا د ټیرریسټو ته باقاعده پکې دوی خپلې سره دوی ته ملاویږي. او بیا په افغانستان کې چې تقریبا د 1 درجن نه زیات کیمپس چې کوم تربیتګاه دي، ټریننګ سنټرې دي، د دې نه هلته هم پیسې دي. اوس حیران به دلته په دې شي چې زموږ د وزیر اعلی خبرې اترې واورې نو ته به دې جوړ د افغانستان د کې چې دې وخت کې کوم ګورنمنټ دی چې بین اقوام متحده، سلامتی کونسل یا یورپی یونین یا مطلب دا دوحه قطر کې چې کومه 3 نکاتي معاهده شوې وه چې د هغې خلاف اوس افغان ګورنمنټ روان دی، کوم چې هلته دې وخت کې د طالبان حکومت دی، نو دې ټولو مطلب دا تسلیم کړي د اسانه چې راته ما یاد کړل، که هغه یورپي کنټري دی، که هغه متحده را، که سلامتی کونسل دی، چې د افغانستان سرزمین چې کوم دی په دې باندې د ټیرریسټو تربیتګاهونه دي، دغلته ټریننګ سنټرې دي، د دوی په ذریعه ته باقاعده وسایل ملاویږي. د امریکا پوځ نه چې ستانه اصله پاتې شوې ده چې په هغې کې د خودکش جیکټې، بکتربند ګاډي، خطرناک ماشینان قیمتي چې په هغې کې F-16 هم شامل دي، دوم د دغه ټي ټي پي حکومت کوم چې دې وخت کې د افغانستان کې حکومت دی په دغه خلکو یې تقسیم کړې ده او هغه خلک نن د پاکستان خلاف استعمالیږي. خو زه حیران په دې یم چې زمونږ سی ایم یا د پی ټي آی قیادت چې دا خبره کوي که نه چې افغانستان استعمالیږي، د دې لکه ثبوت ته څه ته وایي؟ سانه ګرفتارۍ چې وشوې، سانه خلک چې واصل جهنم شو هغه افغانانی، ثبوت نور ته څه ثبوت غواړي؟ دغه غټ ثبوت دی که نه چې سیکیورټي فورسز د پاکستان او خصوصا د جنرال عاصم منیر په قیادت کې چې فوج کوم اپریشنې کوي چې په هغې کې ورسره نورې سیکیورټي ادارې هم شاملې وي چې ضرورتي، نو چې څانه ګرفتارۍ شوي دي، څانه خلک مطلب دا دی واصل جهنم شوي دي، مردار شوي دي، ټول افغانانی، نو دې نه غټ ثبوت بل کم دی. او وسایلو معلومات چې کوي نو هغه ټول د انډیا وي، وسایل ورته انډیا ورکوي، نو بیا ته ثبوت ته څه غواړې؟ د دې نه غټ ثبوت بل شته؟ خو دا یو ډرامه شروع کړې ده قام سره، او اوس خو د فیډرل ګورنمنټ، اوس خو د قام هم په دې شکوک و شبهات کې دی چې یاره د موږ دا وزیر اعلی څه وایي چې موږ باندې افغانستان د ځمکې نه اټیک کېږي، همدغه افغانان چې کوم دي، همدغه ټي ټي پي ګورنمنټ کوم دغه دولتونه زیات جهادي تنظیمونو ته، دغه ټیرریست تنظیمونو ته، جهادي نه ټیرریست تنظیمونو ته چې تربیت ورکوي، ټریننګ سنټرې دي، هغه خلک راځي زموږ په باډرو باندې اټیک کوي، زموږ جوابي حملو کې هغوی لکه د مرداریږي، تباه کېږي، د هغوی لاشونه چې وګورئ، د هغوی نه چې بیا کوم مطلب دار یا ویریفیکیشن کېږي، د هغوی NIC چې وګورئ کوم ته چې موږ شناختي کارډ وایو نو هغه افغاني، نو بیا ماله ته ثبوت نور د څه غواړې؟ بیا خو بس کولو اعلان وکړه چې زه د افغانستان ملګری یم، زه د خیبر پښتونخوا د عوامو ملګری یم نه یم، زه د پاکستان د ریاست هم ملګری یم نه یم. نو په دې قصو باندې ته یو نه سیکیورټي فورسز بلیک میل کولی شي، نه ریاست بلیک میل کولی شي. علب خان بی بنیادی خبره داره چې
د مونږ ټیم چې کوم دی د ریپورټ مطابق کوم ریپورټ چې په مختلف سوشل میډیا هم راغلی دا کوم پرانځک چې راغلی په مختلفو الکترانیک میډیا په چینلو باندې هم چلیدلی دی د 9 مې کیس چې کوم روان دی که نه نو په هغې کې پرانځک ریپورټ چې کوم دی نو دا کوډ غوښتی و هغه ریپورټ یو خو دی بده مرغه دی دغه ته وګوره چې هر څه په پنجاب کې شته دلته پرانځک لیبارټري نشته دا صرف په پنجاب کې هغه ریپورټ راغی په هغې کې مطلب دا دی چې وزیر اعلی صاحب زمونږ په هغې کې سابقه وزیر صحت تیمور جګړه په هغې کې د پی ټي آی د پېښور پریزیډنټ غالبا سابقه او په هغې کې مطلب دا دی بنګه شو ادام سابقه پراوینشل مانیسټر دی نو دا پکې ملوث دي اوس که ته ریاست په دې بلیک میل کې چې ریاست په دا شی واپس والي نو خو وروره سیم منیر هم قوم سره واده کړی ده او شهباز شریف هم قوم سره واده کړی ده ټولو سیاسي جماعتونو په پارلیمنټ کې او په سینټ کې په دې باندې متفقه فیصله شوې ده چې د 9 مې ملزمان چې کوم دي دوی په ریاست اټیک کړی دی دوی د شهداو بې حرمتي کړې ده دوی د شهداو د مدارونو بې حرمتي کړې ده دوی مطلب دا دی چې د هغه ادارو چې هغه زه د هغوی د لاسه مطلب دا دی پرانیسته تڼۍ په کور کې پروت یم په هغه ځایونو باندې لکه د کور کمانډر په کور او په جي ایچ کیو باندې ایس آی په ځایونو باندې په دې باندې دوی اټیک کړي دي دا په ریاست اټیک دی دا په پاکستان اټیک دی دا د پاکستان په قوم اټیک دی نو د پی ټي آی نه علاوه د پاکستان ټول سیاسي لیډرشپ د پاکستان پارلیمنت د پاکستان مطلب دا دی چې سینټ دوی یو متفقه فیصله ده او دغسې د فیلډ مارشل عاصم منیر چې اوس نن سبا سیوډیم دی او پرایم منسټر او د ریاست د ټولو ادارو یو فیصله ده چې د 9 مې ملزمانو ته به سزا میلاویږي نو که زمونږ د وزیر اعلی صاحب یا د پی ټي آی د دغه نورو وزیرانو دا خیال چې موږ به دا یو ډرامه کوو چې موږ ته ثبوت وښیي چې افغانستان څنګه ملوث دی نو نه ورته نور ثبوتونه ښیي بس ثبوتونه د پاکستان قام ته هم پته را د تیرا قام ته هم پته را الف خانه موږ ته په دې پروګرام کې څو ځله افریدي برادرۍ کال کړی دی که نه دی کړی همدغه ټول حقایق یې راته بیان کړي دي چې دلته باقاعده چرچ شته دلته بانک شته دلته افیم هر څه شته او د هغې کم وسایل چې کوم دي د هغې کم انکم چې دی دا ټیک افغانستان ته دي د همدغه ټیرریست تنظیمونو له دي ځکه خو ته ګوره تا بل او ډي جي آی اس پي آر چې پریس کانفرنس کوو او هغه د عوامي نشنل ګوند د قوم پرست غوندې جومات خو وي چې امن پسند جومات دی محب وطن جومات دی نو ولې وي د عوامي نشنل ګوند په حکومت کې په عوامي نشنل ګوند باندې څانه اټیک شوي دي چې منسټر ماف نه دی منه ماف نه دی ایم پی ای ماف نه دی د بشیر بلور غوندې استی د هغه زوی د میا افتخار زوی داسې ډېر د ایم پی ایګان د مطلب دا دی د دلي صدران یا جنرال سیکرټري یا نور داسې کرته درته خلک دا د عوامي نشنل ګوند د دې خاورې دپاره قربان شوي دي په دې خاوره قربان شوي دي د مولانا پلرمانو داسې د نورو سیاسي جماعتونو د پیپلز پارټۍ د مسلم لیگ نونو د جماعت اسلامي ټولې سیاسي جماعتونه چې کوم دي نو هغه ریاست سره وفادار دي هغوی دا ګڼي چې دا ملکینو موږ به پکې سیاست کوو هغوی د هندوستان مخالفت کوي هغوی د افغانستان د دې پالیسۍ مخالفت کوي هغوی د افغانستان کې چې دې وخت کې کوم حکومت دی او د هغو چې کوم طریقه کار دی چې انډیا له لاس ورکړی دی مخالفت کوي نو الف خان بیا خو دلته د ډي جي آی اس پي آر هغه دغه خبر هم 100% ټیک ده چې تر اوسه پورې په دوی اټیک کولی نو د پی ټي آی په جلسو کې ولې موږ نه غواړو چې پکې چې زموږ وروڼه دي خو لکه ولې نه کېږي دا خو زنده خبره ده چې د دوی خپلو کې هغه مل ملاب دی په اسمبلۍ کې دا خبرې شوي دي چې دوی وله بتې ورکوي د دوی منسټران وله بتې ورکوي نو همدغه صورتحال دی نه نور پروف شته نو نور ثبوتونه شته بس دا زنده ثبوتونه دي چې د پاکستان ټول قام خبر دی نن سبا چې په کوم ځای کې اپریشن کېږي د تیرا قام خبر دی چې به افغانستان په تیرا کې امن نه راولي انډیا په تیرا کې امن نه راولي دا سانه حملې چې کېږي سانه نقصانات چې دي سانه چې د دې خلکو ټکانې په هغې کې
عوام چې کوم دي لکه ټیرریست عام عوام نه د افغانستان عوام هم نه غواړي چې زمونږ د پاکستان سره تعلق خرابي دا صرف دی وخت کې حکومت او دغلته چې کوم دغه 12 13 نه 15 پورې کوم ټیرریست تنظیمونه چې دي هغوی ته چې مطلب دا ټریننګ هم ورکوي او اصله هم ورکوي نور سهولیات هم ورکوي دا د هغوی میشن دی دا د هغوی پروګرام دی چې انډیا له لاس ورکړی دی او دا یو پلان هم جوړ کړی چې 2026 کې موږ مشترکه په پاکستان اټیک کوو دا اوس دغه له امریکې له بګرام ایربیس چې کوم دی ذرایع وي چې د ایران خلاف د استعمالولو لپاره ورکوي نو لکه دا نو خو ګوره په نوم باندې افغانستان اسلامي ملک دی خو د افغانستان د موجوده حکومت ټول کردار چې وګورئ نو هغه به کفري قوتونو سره ملاویږي د هغوی مرسته به کوي او د مسلمان مخالفت به کوي په جنگ چې راشي نو دوی به مطلب دا دی چې خو ښکاره هغه کفري قوتونو سره ولاړي اسرائیل دی که امریکا ده که انډیا ده خو دا یو خبره ته کوم افغان دی چې دا نه د باجوا دور دی نه د جرنل پیر دور دی دا د اسیم منیر دور دی دا د شهباز شریف دور دی دا د زرداري دور دی چې یو کلکه فیصله کړې ده چې انډیا که جنگ کوي جنگ ته تیار یو که مذاکرات کوي مذاکرات ته تیار یو افغانستان که جنگ کوي جنگ ته تیار یو که مذاکرات کوي مذاکرات ته تیار یو صحیح توبان صاحب کال زخلو ګران اوریدونکو 65 15 د وزیر اعلی دغه بیان ته تاسو څنګه ګورئ چې موږ ته ثبوت وښیي نو موږ به ملګرتیا وکړو چې د افغان حکومت چې کوم دی سرپرستي کوي که نه کوي د ټي ټي پي او دویم دا چې تیره اپریشن حوالې سره ستاسو څه رایه ده بلکل راتلی شي هلو السلام علیکم 65 15 موږ ته کله کال کوي تاسو خپل ریډیو سیټ بندوي ستاسو کال زخلو کالران ډېر را روانو موږ چې ستاسو ګیله هم نه وي په دغه پروګرام کې زموږ سره برخه اخیستی شي 65 15 مې ټلیفون لیکه ده بلکل چې کوم دی تاسو په دغه پروګرام کې راتلی شي هلو السلام علیکم الو السلام علیکم وعلیکم السلام لبخان شیرپو سر څنګه او طوفان سر څنګه دی بلکل ښه دی خیر دی جی امان دی وروره ته خیر دی جی تاسو اوس په څه باندې راغلی ما خو پروګرام اوس دغه کو ټیون کو صحیح ده جی وره بیا به کال وکړو انشاءالله ګران اوریدونکو 65 15 93 هلو السلام علیکم وعلیکم السلام لبخان صاحب یاره وروره ډېر شور دی په هغه کې دی یار خیر ډېر شور دی پکې هلو السلام علیکم جی جناب څوک کوم دی نه حبیب تقریبي خبرې کم هرکلی درته وایو جی ډېره مننه جی خیر دي خیر دی جی واجب پروګرام کوو چې تاسو پروګرام باقاعده دې سره ورو بس تاسو دا هغه باندې کیرا باندې خبره ده او دا تاسو خبره ده جی جی تاسو راکنه او جی نو سرجی چې یا خو پرون دی یا به نه پوهېږي چې د اوس هم څوک صفت نه کوي که نه نو وجاله سر ماشومه لږ ده که نه نو هغه ته پته نه چې ګر پر صفت یې مې وکړه ملک و پوځ مې سره روان دي که نه دا څه چې دي ورڅوک کوي که نه خو قربان خو بدقسمتي زمونږ دا ده چې زمونږ د فکرې ته څه تازار وکړې داسې اور پسې ولګېدو بیا دا قبایلي کې مو ته که نه نو د دې ځای کې کومه هغې ته پرېښنې شوې خو ډېرې کامیابې شوې دي که نه او دا تاسې چې خبرداری وشي او بیا هغې ته علاقې خالي شي نه خو په ځای کې دي نه خو لاړ شي چې د فوجیان لا شي بیا واپس راشي که نه واورېدي جی جی اورو اورو نو سدي په دې باندې د نورو قبایلو نه سره یو سوال چې واپس وکړي نو ټول علاقو ته واپس دا سیستم بیا شروع شو که نه صحیح نو الله د خیر وکړي چې دور ته بیا ترتیب جوړوي نو که نه حکومت خو دا تیرې پرېږدي نه ختموي صحیح صحیح ډېره زیاته مننه ګران اردوونکو دا یو پردي صاحب او پردي صاحب و چې دې پرې نه پرېږدي ختموي یې ډېرو علاقو ته چې کوم دی نو دغه خلک را واپس شو او وزیر اعلی چې کوم دی نو دغه یو ماشوم وزیر اعلی دی نه دی خبر ده ته تر اوسه دا پته نشته چې دهشتګردي څوک کوي په دغه صوبه کې او ولې کوي نو اپریشن ته په ډېر ښه نظر ګوري او چې دې سره به صفایه وشي 65 15 93 مې ټلیفون لیکره تاسو بالکل راتلی شئ په دغه پروګرام کې تاسو برخه اخیستی شئ تاسو چې راځئ چې ټلیفون دغه بند وي نو موږ ګورو چې څوک هلو السلام علیکم
وعلیکم السلام. جی جناب نیازري خبرې کومې څه کنه؟ هرکلی درته وایو جی علم خان صاحب ته او طوفان صاحب ته په پروګرام کې غلې ده. مهرباني جی د لین کې علم خان صاحب ډېر شور راځي. ستاسو د طرف نه شور راځي بل لین ټیک دی خو بس پته نه لګي دغه داسې کار دی جی جی چې پروګرام خو ما واورېده او ډېرې ښکلې خبرې پوه شوې. جی جی نیازري کاکا ډېر زیات شور پې راځي نو اوس ټیک شو ها. جی جی زه به دا وایم چې د دې پنجاب دورې ته یا د دې سند دورې ته زمونږ د صوبې څه پیدا راوستله. هلو جي جی جی وایا دې ته زمونږ څه پیدا راوستله. دا زمونږ د جلسې او جلمې دا په اورو دي، په غوړو دي، په بجلې دي، په ګرانې دي، په بدمنې دي. دې کې خو زمونږ د دې صوبې چې کوم دي یو خبره هم نشته. صرف بس همدغه د یوه خبره د وټ په انجنډا او د هغه چې کوم دی نو هغه د هغوی د کارکونانو دي ټولو په دې دغه در کې چې یاره هغه به ورسره بیا ملاقات کو راکړو. دې خو چې راغی نو دې په دې دغه راوځي دې به بیخي چې کوم دی نو ازادي او دم دا چغې والي. دغه اوسه پورې هغه ملاقات هم ونه کړ. عدالتي کیسونه دي او په دغه عدالتونو کې د غلداري کیسونه چلېدلي دي. نواز شریف چلېدلي دی، مریم نواز چلېدلي دي. هغه خبرې خو مخکې موږ ته هم او دوی ته هم مخکې پرتې دي او وکیلان تاسو ته پته لګي چې دوی سره د ټولو پاټو نه زیات وکیلان دوی سره دي. خو اصل کې جره نشي کولی چې جره بالې کوي چې دوی سره ثبوت وي. نو داسې کار دی چې کله یو ګینه کوي کله وایي یار داسې کوي چې ملاقات ته مو نه پرېږدي، کله وایي داسې کار دی چې تحریک یې نه لګوي. نو ملاقاتونه به دې کول خو دوی د هغه ځای نه دلته کې دغه جوړې کړې درنې جلسې او هغه ځای نه سم دغه جوړ کړ. نو داسې کوي چې دې خو چې کوم دی امید به دا هغه خو یقین وکړي دا څونه وړاندې لاړ دا څونه ذلیله کېږي او ذلیله شو هم د دې خپلې پاتې نه ولي. بل نیازري کاکا د تیرا اپریشن چې دی دا وختي دی که نه او هغې ته به حکومت چې کوم دی د هغوی د تګ راتګ کورونه روان شوي پیسې به ورکوي خو دوی هغه شی متنازع کوي. علم خان صاحب ډېر شور راځي ستا ډېر شور راځي ډېر زیات شور راځي. هلو السلام علیکم. هلو السلام علیکم. نیازري کاکا دې لاین کې ډېر زیات شور دی. زه پروډوسر وعلیکم السلام. السلام علیکم علفان صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جناب خیر دی جناب څوک کوم ځای نه جی خیر د کیردي نه پیاز خبرې کومه. جی جی نن یې زموږ زیاته کیردي ته یو پوځي مړ راوړلی تیدانه ها او ابد اورې یوه نیمه میاشت پرې کېږي د خالد خان کسان تلي وو عیسب بابا ته او ښه دې خبرې ته غوږ کېږي دوی وایي مونږ کرپشن نه کوو که جی جی نو هلته وي چې ښه پنځه لجرې به پټې وي چې دا مونږ نه اډو او که سل جرې به پټې خو مونږ یې په عیسب بابا کې اډو ها او که دا پنځه لس مونږ نه اډو که نه نو دا راته ووایه چې دا د کم طرفه واخیستو اوس چې دا د شیشو اعدام کړی چې دغه د په شیشې ورکړو که نه غریبانانو ده نو هغه داسې کار دی چې مخکې شیشې راولې وي ټولې د دې پي ټي اي باندې تسلیم کړلې والله که چا د کینه که پلار زوی له نه دي ورکړي پلار زوی له نه دي ورکړي که نه او دا ټول دا خبرې کوي او ملګري خلک کرپشن بازار یې ګرم کړی دی او مونږ یې غر کړو تباه کړلو که نن یو ځوان مړ دی که دا دې ولیدو نو ته به وایې چې زه د دې که کابلیان یو که پاکستانیان یو که دارمن چې سړی وایي چې په اور وسېږمه که دغه هلک هغه مور او پلار ته نن ولیده دوی وایي دا څوک دهشتګردي کوي ما له ثبوت راکړي دا وزیراعلی دا خبرې کوي نو بس د ثبوت بیا دې د ثبوت ورکړي که نه د په کلي کې دا ساعت کېږي بیا دې د ثبوت ورکړي که نه او بیا دې د ثبوت ورکړي ځکه چې
ستا په شیرپاو کې یو کار کېږي نو ته به تا ته پاته نه لګي بالکل دا د چاپ سواتین د کم ځای نه راځي دا ټول د تیرا په طرف نه راځي بانک هلته نه کارلی کېږي السلام علیکم وعلیکم السلام ډېرې زبردستې خبرې مو کړې او دا حقیقت هم دی چې دونه لږ وخت کې دا دونه مالدار شو که نه چې خیران به شي. هلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جناب وختي شو کوه نیادلي خبرې کوم. بس دغه تپوس درنه کوم د تیرا د اپریشن ته څه ګورې څنګه ګورې؟ حکومت وایي چې موږ به ټول د دوی تګ راتګ ور یو شي دا وختي دی خو دا خلک یې متنازع کوي. دې ته موږ ډېر په ښه نظر ګورو. جی بالکل چې زموږ په ملک کې دهشتګردي ده او آرمي چې کوم دی لګیا دي او د دې خلاف کار کوي او په دې علاقو کې چې کوم دی په دې ټانک کې په وزیرستان کې په دې تیرا کې دا دې زه په خپله دا پروګرام چې کوم دی که ستا د شپې پروګرام یا د دې ورځې پروګرام وي نو بالکل چې دا طوفان ته دې نه مخکې کومه خبره وکړه چې د دغې علاقو خلک دلته د استاد په پروګرام کې رنګونه کوي د هغوی پکې دا هم ویلي دي چې زموږ دا کورونه دې پکې چې کوم دی اړم شي خو بیا هم داسې کار دي وشي چې حکومت دې راشي او دلته اپریشن وشي چې دهشتګرد شته دهشتګرد شته. صحیح صحیح. بل دا خبره کومه علم خان صاحب چې دلته کې بدامني ده ګراني ده دلته کې یې ښه نه کړه چې دا کوم کوم وعدات کېږي د خلکو نه هغه غله او ګړکپان جوړ شو. نننۍ خبره ته زه کوم د خپل ځان زه چېرته تللی وم چې ماسپښین راغلم دلته کې زمونږ کور ته راغلي یو دا سرپ والي ورته یې د سرډیرو او زما کور والي رمې ورکوي ورته یې دې کې څلور شیشې دي او دوه پکې بیټرۍ دي خو یې شل زره روپۍ باندې راکوي بس هغې ورته چې ټیک ده ځکه چې زما خو یو حصه چې کوم دی بدل د زر روپۍ ده چې پیسې او دغه یې ورکړي دي یو یې ورته چت پکې ورته یو یې ورته سري ورکړي او ورته وي چې دا باقي چې کوم دی دا د نه خبره شل زره روپۍ چې کوم دی نو وړېږي ورته یو یې سري او یو د چت پکې بیخه ورته وي چې څه بیټرۍ او دلته خلاص شي نو داسې کوي چې دوه درې بجې به د لږ ډوډۍ چې کوم دی نو یعنې څه وخت دی اوس ما دلته کې او چیټې ورکړل چې ما که چیټې وکته نو هغه د اسرو چې هغه کوم چیټې به د پاسه اسرې وي هغه چیټې وله ورکړې دي به چیټې مې په 100,000 خرڅ کړې چیټې مې په 100,000 روپۍ خرڅ کړې د قسم دی او دا یقین وکړه چې زما زامن چې کوم دی نو جاري کوي دا زما د دوی د 1,000 روپۍ جاري د 100 ورځو پیسې دي د دلته کې چې کوم دی نو دا دې دومره زیاتې زونه زه د موضوعونه دغه روان دی زموږ وزیرانه چې کوم دی په چکر او سیل نه ګرځي او خپلې ډلې بوري ده وسایل دي سرکاري دلته کې خدای تا بلو پر خبرو د هغې کې وویل زه ناست یم ماسخوتن چې دی 2026 وخوره دی زدي کاکا هغه ایران پکې ونه شو دی دا د لسو لکو دوبو کار دی که نه داسې کوي چې دا 2 کاله شو 3 کاله چې په دې ریلوے سټیشن باندې لګیم او دا نه کېږي او دا چې کوم دی زموږ د صوبایي خزانې وسایل چې کوم دی دا په جلسو جلوسونو د سکرو لګي دغه دپاره شته بالکل بالکل صحیح دی زموږ بالکل چې کوم دی نو ډېره زیاته ګیله د حکومت نه او داسې کار دی چې دې خوا د عوامو ته پاملرنه خامخا وکړي. صحیح ډېره زیاته مننه. په ګڼګبانو بله شیبه کې خبرې کوو په هغې باندې مهمې خبرې را روانې دي. ګرانو اورېدونکو 65 15 093 تیرا اپریشن حوالې سره تاسو سره څه وایئ؟ هلو السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. علام خان صاحب ته پانځه نمبر 12 سلام. وعلیکم السلام. دا ستاسو د کوم نوم وزیر الله صاحب بیان کړی که زه د پوړې نه کړی جی جی نو دا بیان والا کوم خلک په ملکونو کړی ښه چې چې موږ ثبوت وخوا او جی او نو دا په والا خلک ملکونو کوي دا بیان کړی او په څه غلط وکړه دا سندلا او نو ټول نه خپل کوي دا د جلسه جوړه کړله دا څه په څه نو چټي منډه وږي چټي زو سمو خلک یو څو پر ځای وسمو پښتانه هلته کې داسې بیانیې ورکړي چې موږ خیران کړي پښتانه وسمول تیرا اپریشن حوالې سره څه وایي چې دې وخت کې که نه لکه
دې تماشه کوي خپل کلی تم نه ورځي او دغه په کار دی که نه زه په خپله تېرول یم ښه جي ښه و تېرو ګوره داسې حالت دی که نه چې حالت خو خراب دی چې حالت ښه نه شي نو چې اوس پوځ ښه خو ښه دی و دی خو خپل نه خپلې جلسې کوي نه د خپل قوم غم کوي نه صوبې خو پرې پرته نه چې خپل کلي غم نه کوي صحیح 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 چې خپل کلي غم نه کوي صحیح صحیح ډېره زیاته مننه جي ګران اورېدونکو د تیرانه چې فوج دې وخت کې کوم اپریشن کوي ډېر زبردست کار کوي او دې سره به دغه ترهګرو نه چې کوم دي نو تیره صفا شي هلو السلام علیکم هر کله درته وایم جي څه به وایې سلام کوم او بل د تاسو یې چېرې وزیرالله صاحب وایي چې ثبوت وښایه که نه دا خبره جی جی بالکل نو زه ورته لنډ ثبوت ښیم چې ورشه د هغې کونډو نه د هغې پلارانو نه د هغې ښځو نه د هغې بچو نه تپوس وکړه چې چا پکې بچي شهیدان شو د چا پکې پلاران شهیدان شو ورشه چې هغې یې ویله د ثبوت درکړي وی نور ثبوت ته څه غواړي ارمان دا دی چې ستا پکې چېرته یو خپل ورور په دې کې شهید شوي یا دې پکې د تره زوی شهید شوي نو بیا به تا دا خبرې نه کولې چې یاره ثبوت راکړه د دې نه بل غټ ثبوت شته راشه وګوره دا خلک مطلب دا چې څوک یتیمان شو څوک کونډې شوې څوک بورې شوې راشه د خلکو پلارانو چې کوم دی د خلکو په ټیټې ملاګانې سره پلارانو ماتې شوې او څوک یې ثبوت راکړه بل تیرا اپریشن ته څنګه ګوره جي دې وخت کې د تیرا اپریشن خو مطلب دا چې دغه دی چې خو یوازې د دهشتګردو اپریشن به نه که نه خو د چرس او بنګ او لکه څنګه چې دی دی چې په دې د ګل په ورځ د سارو میله په عثمانزو کې لږ همداسې خو د دې د منشیاتو میلې چلېږي ورسره دا هم ختمول پکار دي چې د دوی دغه لکه انکم د ریسورسز چې کوم دي چې دا ختم شي د پیسو سهولتکاري نو خو دغه سهولتکاري شوه که نه چې هغه پیسې ته اخلي هغې کې چې کومې پیسې دغه کې دغه ته لاړې شي کوي تنظیمونو له صحیح شو ډېره مننه جي ډېره مننه ښکلې خبرې مو کړې ګرانو اورېدونکو تاسو واورېدل چې سهولتکاري روانه دغه ځای کې چې کم هیروین او دغه کیسې غطاري دي هلو السلام علیکم وعلیکم السلام خیر دی چې ټیک تاسو تاسو خیر دی خیر دی جناب سر چې خو دا خبره کوم طالب خان باجوړی خبرې کوم مرزونه جی جی نو چې څنګه دوی خوښې دا ملک چې مونږ به یو چې دا ملک نه وي نو مونږ به یو پوه شو دی جی ښه خبره ده په دې دا ښه ښه پوه شي خدای دې زمارانو نولي نه جنګوي ولې جمهور خو چې د اپریشن کم دا خو لږ شانتي وخوځئ جي اواز هم داسې صفا راته نه راځي لږ شانتي وخوځئ صحیح شو جی جی اوس صحیح شو ضرور خبرې کټ شوي आवाज نه راته 6515 د دوباره کالو کې چونکې موږ د مې په لامزو او بیا راځو موږ د یو لاین په دې نه اخلو چې کې دومره زیات شور را روان دی چې څه وجه ده خو برخه ځواب وایي چې څه وي هغه دې کې شور ډېر زیات راځي او دغه شور چې کوم دی نو په هغې باندې موږ هم نه پوهېږو ګران اورېدونکو تاسو دغه پروګرام اورئ سوچونه راځئ چې اجتماعي کړو د دې انا او ضد د دې نه وځو ترقۍ تپوس وکړو د امن تپوس وکړو خلک چې مونږ دغه ایوانونو ته څه دپاره لیکلي په کار ده چې هغه ایوانونو کې دا زمونږ هغه مسلې چې کوم دی هغه وڅېړل شي او په هغې باندې خبرې وشي هلو السلام علیکم نو تاسو بالکل راتلی شئ په دغه پروګرام کې چې کوم دی نو برخه اخیستی شئ خو ګران اورېدونکو د مې په لا به ځو د مې نه پس په بیا راځو په ډېر اخمه موضوع باندې به خبرې ترې کوو او په دې عقله باندې چې چا پړه کې سوي نو هغوی به راته بیا به کې کالس هم کوي نو هغې کې به کالس هم اخلو چونکې اوس ځو د مې طرف ته د مې نه پس بیا راځو تا چېرته هم به دې زموږ سره اوسئ